بسم الله الرحمن الرحیم په ننداره چینل د حسن سفر کتونکو او اوریدونکو نن مونږ د حسن سفر کوم چې د غنی بابا د کلام متعلق دی د هغې په 30مه حصہ او د غنی بابا په کلام کې رومانیت د هغې په 4مه حصہ کې مونږ تاسو ته په وړاندې یو. د پروګرام د فارمل شروع کېدو نه وړاندې یو خبره کول لازمي ګڼم، هغه دا ده چې د غنی بابا غوندې کلاسیک باندې به ډېر زیات خلک راشي، زموږ غوندې واړه برخې به په هغې کې شریکوي او د هغې نه به وروسته بیا که چېرته څوک یو غټه میل جوړول غواړي هغه به ترې جوړ کړي. مونږ یو هڅه کوو، یو خپل اټمپټ کوو، یو کوشش کوو. په ځان هم دا یو قرض او فرض ګڼلی دی چې څونه زمونږ پوهنه ده، څونه زمونږ د غنی بابا د کلام انډرسټینډنګ دی او هغه مونږ په دهایو کې چې کومه په خپل ذهن او په زړه کې سماو کړی دی، په زړه کې او په دماغو کې هم ځای کړی دی، نو هغه تاسو سره شریکوو. په هغې کې کمی بیشی ممکنه دي، خو کومه ما اوسه پورې په دې باندې څومره ملګري وکتل نو هغوی لکه وړې وړې ټوټې را یو ځای کړي او هغې نه یو خبره جوړه کړي. خو زه وایم چې نه، دا وړو وړو ټوټو نه یو مضمون جوړول چې د یو مضمون متعلق بنده خبره کوي، لکه مونږ د ملا تصور شو، طبي تصور شو، د ژوند مابعد الطبیعاتي تصور شو، د ژوند میټافیزیکل چې ته وایي او دغسې ایبسټریکټ تصور، دغسې د ایسټیټیک تصور، نو دا ټول دغه په هغه یو موضوع کې بیا سماول، نو دا د ریسرچ او د تحقیق یو ډیمانډ کوي او مونږ په هغه کوشش کوو چې په هغه قالب کې دننه خبره وکړو. بله دا خبره ده چې دا زمونږ دا پروګرام د خپل محبت یو اظهار دی، نو که په دې کې څه کمی بیشی وي یا تکنیکي لحاظ سره یا علمي لحاظ سره، نو مونږ د خپل طرفه دا کوشش کوو چې په دې کې څه کمی داسې پاتې نه شي، خو انسانان یو، انسان نیمګړی دی. مونږ د رومانیت په حواله باندې چې کومه خبره شروع کړې وه نو دا م ویلي چې رومانیت ځان له یوازې یو تصور نه دی، داسې تصور ځان له نه دی چې ګینې یو بس رومانیت نه، رومانیت چې د کوم اجزاو نه جوړ دی، نو مونږ د هغې یو ادبي جایزه د هغه خبرو د غنی بابا په کلام کې هغه هم شروع کړې ده. نو ډېرو ملګرو هغې باندې داسې د حوصله افزایۍ خبره کړې ده. کومو ملګرو چې د پروګرام پورا نه یې کتل، یو یې د مینز نه وګوري یا یو حصه وګوري یا یو پارټ یو جز وګوري، هغوی ته چونکې پس منظر نه کلیر چې مونږ څه خبره مخکې کړې ده یا به وروسته کومه کوو، نو د دې د وجې نه هغوی رایې چې جوړوي او مونږ له څه رایې راکوي، نو هغوی د کاینډلي داسې یو نظام ځان له مرتب کړي او داسې ترتیب دې ورله ورکړي چې څیزونه دې وګوري، نو بیا دې پرې مونږ لکه څه رایې راکوي، نو که څه کمې بیشی وي نو مونږ هغه ویلکم کوو، مونږ ورته هرکلی وایو. مونږ په 13 اپیسوډز کې د غنی بابا په کلام کې د رومانیت په حواله زه دا وایم چې دا اپیسوډز به زمونږ لږ سیوا کېږي، ځکه چې دا یو انتهایی مبهمه غوندې څنګه چې وروسته به انشاءالله مونږ د غنی بابا د کلاسیکي انداز باندې خبره کوو، نو هغه هم یو ډېر وسیع موضوع ده، په هغې باندې به مونږ یو ایکسټنسیو خبره انشاءالله کوو. همدغسې رومانیت عام مونږ که وګورو نو په عامو کتابونو کې مونږ یا چا یو اسپیکټ د روحانیت د رومانټیسزم د رومانیت راغستی یا بل یو اسپیکټ راغستی، نو ما له یو ډېر خوږ کشر فاروق چې په امریکا کې دی اوس خپل پی ایچ ډي کوي، هغه راله یو 2 کتابونه هغه راکړي، راله رومانټیک ایګني او رومانټیک امیجینیشن، نو هغه ډېر مفید و، په دې هغه باندې ډېر ډیپر او فلسافیکل غوندې خبرې په هغې کې کړي دي. نو موږ داسې د مختلفو کتابونو نه هغه چې کوم انګریډینټس دي، د دې کوم اجزا دي چې کوم رومانیت جوړوي، ما تاسو ته وویلې لکه ملګري په یوه حصه باندې یا د فطرت سره مینه شوه یا سپونټینیټي شوه، سپونټینیټي برجستګي، یا د مثال په طور باندې د مافوق الفطرت خبره کول دي یا اسکیپزم باندې خبره کول دي، نو هغه یو اسپیکټ هغوی راواخلي او هغه نور ترې نه وروسته پاتې شي، نو هغې کې هغه جامعیت، هغه کلیت، هغه هول په هغې کې نه وي. او مونږ چې کوم کوشش کوو نو هغه دا دی چې که فرض که کوم طالب علمان دي د لټرچر، نو هغوی ته به هم د دې څیزونو
یو دغه به وکړي یو څه ته چې هغه مونږ ووایو چې یو تول به وکړي د دې خبرې چې په اجزای ترکیبي یو یا لس 9 8 15 څلور دا هر څه چې خو دا د رومانیت څه حصې دي دا کل رومانیت نه دی نو په یو کلام کې یا خو دا ټولې کیدی شي یا پکې د دې 2 حصې د 2 اجزا کیدی شي 3 کیدی شي څلور کیدی شي خو هغه څلورو ته کل ویل نه دي پکار هغه جزونه دي هغه د دې اجزا دي لکه مونږ ویلي مو نو صرف د خپلو اوریدونکو د هغه دپاره د یاد دهانۍ لپاره ورته زه وایم چې لکه قدرت بیا فطرت یو مافوق الفطرت تصور ورکول بیا بیوټي چې څه شی دی بیوټي او بیوټي پیژنګلو په رومانوي شاعر کې صحیح بیا ښکلا په حیرت کې ډوبول بیا د مادي دنیا نه یو اسکیپزم یو فرار کول بیا ماضی پرستی یا نوسټلجیا ورسره په 9 نمبر کې یو سپونټینټی چې څه ته وایي د تصور برجستګي څه ته وایي دا تصور دا برجستګي ولې دا رومانیت ولې دی دا څیزونه ولې دي موږ په هر یو جز سره بیا ورسره په دې خبره کوو یا په نظم کې میلوډي یو ترنم وي پکې یو موسیقیت وي پکې په رومانوي کلام کې یا تصور او تخیل امیجینیشن او فینسی دا په د رومانیت بنیاد ګرځول دا د رومانټیسزم سپیرټ دی او دغه سره چې څه ته موږ سبجکټیویټي وایو یا داخلیت ورته وایو دا به خیر د موږ ایکسپلین کوو دې ته داسې پریشانۍ ضرورت نشته چې دا څه شیزونه دي نو دا موږ په تیرو 3 اپیسوډس کې د غني بابا په کلام کې چې د فطرت سره کوم ربط دی او د فطرت سره کومه مینه ده په هغې خبره کوله او په لاست اپیسوډ کې زموږ چې کومه 3مه حصه وه د رومانیت نو په هغې کې موږ د غني بابا د مافوق الفطرت د فطرت نه یو مافوق الفطرت انداز جوړول نو موږ وګورو لکه مافوق الفطرت موږ خبره رسې په بیټس اینډ پیسز کې په وړو ټیکړو کې هغه نور اپیسوډ کې کړی ده چې فطرت خو فطرت دی دا فطرت د یو بل مافوق الفطرت دا د هغې یو سوری دی هر څیز چې دلته دی this is a mere shadow دا دغه څیز یو دا د غني بابا د کلام هغه خلاصه درته زه وایم چې دا دلته د مافوق الفطرت چې کوم څیز دی نو هغه اوریجنل دی اوریجنل ولې دی اوریجنل ځکه دی چې د هغې دپاره فنا نشته کوم څیز چې زموږ په خیال کې دی کوم په تصور کې دی لکه کوم سپرلی کوم بهار چې بهر په چمن کې دی په ګلزار کې دی نو هغې دپاره خزان شته هغې دپاره ورکېدل شته کوم خزان چې بهر دی نو د هغې دپاره واپس بهار شته په هغې باندې واپس راژوندي کېدل شته خو چې کومه بهار و خزان کومه د شاعر په تخیل او په تصور کې دی نو د هغې دپاره فنا نشته د هغې دپاره ختمېدل نشته نو همدغه وجه ده چې رومانوي کلام کې لکه که مونږ په انګریزی لټریچر کې د جون کیټس وګورو شیلی وګورو نو د هغوی په کلام کې لکه ګریشن ان د جون کیټس یو دغه دی یو ډېر ښکلی کلام دی چې په هغې کې عمده خبره کوي چې کومه پینټینګ په یو کپ باندې شوی دی او وایي چې د دې پینټینګ باندې څومره پینټینګ شوی او په دغه پینټینګ کې څومره کیریکټرز دي نو هغه کیریکټرز انګریزی کې ځکه نه وایم دغه چې ډېر ملګري وایي چې مونږ ته بیا په پوهېدو کې مسله نو زه به ورته د هغې هغه نفسي مضمون ووایم نو وایي چې په دغه کپ باندې چې کوم ګریشن ان دی هغه کومه یو څه ته چې هغه مونږ ورته دا ګلونه چې پکې ږدي دغه هغه کپ باندې چې کوم د تصویرونه جوړ دي کوم د سپرلي او د یو کلي منظر پکې جوړ دی نو وایي چې دغه منظر به د ټول عمر دپاره وي په عام ژوند کې چې کوم څوک پیغله ده نو د هغه دپاره بوډاوالی شته که کوم بوډا دی د هغه دپاره مرګ شته که کوم عاشق دی نو د هغه د عشق ختمېدل او کمېدل شته خو چې په دغه کپ باندې کوم تصویر جوړ دی او په هغې کې کوم عاشق او کوم معشوق او کوم سپرلی دی او کوم ګلونه دي او کوم اونې دي کوم بوټي دي کوم کلی دی کوم منظر دی نو چې د هغې لپاره فنا نشته نو دا دغسې دا یو مافوق الفطرت څیز دی یو سوپرنیچرل افیکټ په هغه نیچرل څیزونو کې په فطري څیزونو کې سوپرنیچرل افیکټ پیدا کول دي غني بابا ته الله تعالی دغه کمال ډېر زیات په پلو لاس ورکړی دی هغه د یو عام
واقعي نه، د یو عام تصور نه، د یو عام خیال نه، هغه یو داسې سوپرنیچرل امپیکټ او اثر هغې کې پیدا کړي چې هغه بالکل د جادو یا د جادوګر یو کمال ښکارېږي. زه دا خبره کول غواړم چې په حیثیت د یو رومانوي شاعر د غني بابا کلام کې چې کوم هغه په خپل امیجینیشن باندې، په خپل تصور په قوت باندې چې دا نیچرل آبجیکټس لیکم سوپر نیچرل کیریکټر ورکړی دی، نو هغه داسې اندازه په ډیرو کمو کلامونو کې به ځکه د هغې وجه دا زه ولې وایم، دا دعوه زه ولې کومه، هر کلام چې هغه داسې جوړ کړی دی نو اکثر داسې شوي دي چې ما تاسو ته ویلي چې د کلام یوه حصه کلاسیکي ده، بله رومانوي ده، په یو کې یونیورسل کوېسچنز دي چې هغه د اوبجیکټیو ورلډ متعلق دي، بل طرف ته د خپل داخلي احساس دی د سبجکټیویټي ده، نو هغه د یو رومانټیک اسپیکټ دی. نو په ما مخکې هم دا دعوه کړې وه چې په یو کلام کې هم دا دواړه اثرونه ممکنه دي. د غني بابا کمال څه دی په رومانیت کې؟ بیا غني بابا یو ارګینک هول جوړ کی. ارګینک هول څه ته وایي؟ څه ته چې هغه په پښتو کې اوس که ورته ووایو چې یو نامیاتي کلیت، نو دا بیا ځان لږ راټکي پښتو کې نامیاتي کلیت څه ته وایي؟ لکه د مثال په طور زموږ دا باډي دا یو ارګینک هول دی، دوه به لاسونه، یو لس به پکې ګوتې، دوه به پکې سترګې، یو به پکې خوله وي، د دې به خپل یو ځای وي، د هر څیز به خپل یو مقام وي. نو همدغسې د غني بابا کلام کې یو دا یو ارګینک هول وي، دی کې یو نامیاتي کلیت وي، پکې دا کل وي، کل، او هغه کل بیا چې څومره بنده کلاوي نو هغه اجزا کې تاسو ته د هر یو د رومانیت د ایلیمنټ یو خپل انداز به تاسو ته په هغې کې ښکاره کېږي. او داسې یو انداز دی چې لکه څنګه د سیند د سپینو شګو دغه محل مونږ وکته، نو په هغې کې که تاسو وګورئ نو ښکلا د دغه څه ده چې یو برجسته اظهار دی. داسې نه ده چې ګینې یو غني بابا داسې دانستان ډېر زیات سوچونه او فکرونه او بس هغه یې کټ کړي دي او بیا یې لیکلي دي او بیا یې کټ کړي دي او بیا یې لیکلي دي، نه، برجستګي ده پکې چې څه ولې ذهن له راغلي دي هغه یې لیکلي دي، دې ته خپل هم نه دی خبر، خو د ده نه لیکلي شوي دي. نو دغه د رومانیت هغه یو مضبوطه بنیاد او یو مضبوطه جرړه ده، دغه اساس دی. بل یو دا خبره مې تاسو سره شیر کول، اکثر مونږ پکې لکه ریفرنسز چې ورکو نو دا وایو چې فلانی کلام د غني بابا د فلانی پویټ سره یا هغه سره موافقت دی، د دې هغې سره چې سیمیلیشن دی، یو سیمیلیریټي ده پکې، نو دا ما ته خپله ادبي لحاظ سره صحتمند روایت نه ښکاري چې د دوو مختلفو لینګویجز یا د دوو مختلفو زمانو یا د دوو مختلفو کلچرز یا د دوو مختلفو زمانو رایټرز د هغوی بنده کمپیریزن وکړي. خو چې کله مونږ د اصطلاحي معنو کې ګورو نو چې چونکې اصطلاحي معنی دا مطلب دی زما چې مونږ رومانیت باندې خبره کوو او رومانیت مونږ د دې هغه بنیاد او اساس هغه مونږ 18 سنچري یورپ او دې ځایونو ته یوړه، نو په څه ځایونو کې دغه حواله بیا ناګزیره شي. لکه دا یو ما ووایي چې دا څه ډېر صحتمند علامت نه دی، خو د خپلو که کلاس کې یو نو د شاګردانو دپاره او که د کلاس نه بهر یو تاسو ته وړاندې نو د یو استاز په حیثیت باندې، د لیټریچر د یو شاګرد په حیثیت او د شاګردانو د یو استاز په حیثیت باندې دغه خبره کوو چې کله دا حرام کار چې دا دوه کسان کمپیر کول دا په لیټریچر کې کله نه کله حلال وي. حلال پکې په دې باندې چې د انډرسټینډینګ دپاره چې څیزونه نور هم واضح شي. د دې حساب سره د کولریج تاسو ته مو ویلي مو چې د غني بابا په خوښو شاعرانو کې هغه هم یو مشترک قدر پکې دا و چې د دنیا څومره غټ لیټریچر هم لیکلی شوی دی یا پینټینګز شوي دي یا هر څه ادبي کار شوی دی، نو هغه په یو انټلیکچوال سټانس کې شوی دی. انټلیکچوال سټانس هغه د ذهن په یو داسې کیفیت، یو داسې د الوتونکي کیفیت چې دا ذهن د خپل ځان د قید نه وځي، نو بیا یو غټ شاهکار د دغې تخلیق کیدی شي.
په دې باندې به انشاءالله د غني بابا د فن په حواله باندې چې مونږ خبره کوو نو بیا به دا خبرې پکې ټولې راځي چې د دې لپاره د یو درد او د یو تکلیف نه تېرېدل وي. نو د کولریج او د غني بابا ډېر زیات څیزونه یو بل سره د فکر لحاظ سره مشترک هم دي. د کولریج یو ډېر شهره افاق یو ډېر زیات مشهور نظم دی کوبلای خان. کوبلای خان کې هغه وایي چې in Xanadu did Kublai Khan a stately pleasure dome decree where elf the sacred river ran through caverns measureless down to a sunless sea. تاسو وګورئ چې په زینډو کې کوبلای خان یو پلیژر ډوم یو د خیال محل هغه جوړ کړی او ایلف د یو ریور نوم دی د یو دریاب نوم دی هغه لاندې د سنلیس سی یو داسې سمندر کې هغه د هغې هغه اوبه پرې وځي چې هغې چېرته نور نه دی کتلی. In Xanadu did Kublai Khan a stately pleasure dome decree where elf the sacred river sacred څنګه چې زموږ زمزم مقدس دی where elf the sacred river ran through caverns measureless down to a sunless sea. الته د هغې په ویښ کې یا هغه زمونږه چې څنګه تحتها الانهار خالدین فیها چې یو داسې چې لاندې به د اوبو نهرونه بهیږي. نو کوبلای خان کیدای شي دا ایډیا دغه ځای نه کنسیو کړې وي. نو په دې کې که تاسو وګورئ چې ریور sunless place palace in Xanadu did Kublai Khan a stately pleasure dome decree چې داسې یو ځای جوړ کړي. تاسو وګورئ په دې کې دا ټول څیزونه فطري دي خو چې هغه کوم د جادو والا اثر په دې کې جوړوي نو هغه بیا داسې ښکاري چې دا خاص یو رومانوي انداز دی چې هغې له یو مافوق الفطرت انداز یې وربخلی دی ورته. نو زما په خیال باندې چې د رومانوي ادب څومره مونږه څېړنه کوو څومره هغه مونږه ګورو نو د غني بابا د محل دا تصور که مونږ وګورو زما محل د سیند د سپینو شګو والا نو دې کې به مونږ ته ډېر زیات داسې محسوسات په نظر باندې راشي په اورېدو باندې به راشي په احساس کې به هم راشي چې یو ځانګړی یو منفرد انداز هغه د خپل د دغه محل نه د دغې نه یو داسې تاثیر له تاله درکوي چې تا هم د ځان سره اوچت کي او په هغه محل کې د شګو په محل کې د تا ځان سره کښېنوي. خو د هغې دپاره موږ مخکې ویلو چې یو څیز ضروري دی کوم چې د هر چا حصه نه ده willing suspension of disbelief چې ته شعوري توګه باندې دې خبرې ته تیار یې چې دې ته به زه ټیک ویم. اوس چې ته ووایې چې دا څنګه چل دی د سرو زرو محل او د شګو محل او دا څنګه او د څاڅکو امیل دا اوس څه خبره شوه. خو بیا مونږ ویلو چې غني بابا یا د هغه په شانتې خلک دا کار کولی شي دا چل کولی شي. نو دغسې دی یو د رباب د سازونو نه چې کوم سي رباب هم اوس وګورئ چې رباب یو فطري آبجکټس دی دیوال یو فطري څیز دی ګل یو فطري څیز دی خو دې پکې سوپرنیچرل افیکټ څنګه پیدا کوي. بیا رباب د سازونو نه دیوال جوړ کړی دی هغه ټوله خبره مونږ کړې دا ریپیټ کول نه غواړو چونکې وخت هم په ذهن کې وي. نو دا فطرت ته یو مافوق الفطرت اثر وربخله دا دغې ته وایي. همدغه اثر په کوبلای خان کې بیا لکه زه چې ورته خپل نظر باندې ګورم نو کوبلای خان او یو بل د غني بابا یو اوږده کلامونه دي چې یو ډېر لوی کلام یې دی چې دا خوب وینم علمه که یې څوک راکي مانا پروت یم سر مې ایښې د خپل یار په زنګانه خوب وینم چې باغ دی د ګلونو او ماښام دی سرې سترګې د ساقي سرو ګوتو کې جام دی لاس په سیتار پروت لیونې مست لکه خیام دی او اړی پې نری نری د مینې افسانه پروت یم سر مې ایښې د خپل یار په زنګانه خوب وینم علمه. نو چې په خوب کې څه په خوب کې انسان الوځي نه په خوب کې انسان د جنتونو سیلونه نه کوي
په خوب کې انسان د هغه ځای چې هغه د چېرته کتلی نه دی نو دا دغه نیچرل آبجکټس دي چې هغه په سوپر نیچرل انداز کې نو دغه نظم که مونږ د کولریج د سټیټلی پلیژر ډوم ډیکري والا سره کمپیر کړو نو په هغې کې په کولریج نظم کې هم کولریج یو خیالي دقسې یو دنیا جوړوي او هغې کې وایي چې د شیډو of the dome of pleasure floated midway on the waves, where was heard the mingled measures from the fountain and the caves. It was a miracle of rare device. Miracle of rare device. چې دا داسې چلو چې داړو چېرته چا لیدلی نو دا ټوله خبره وکړي چې داسې یو محل پلژر چې ډوم آف پلژر چې د سرور او د خوشحالۍ نه یو ډوم یو ګمبد جوړ شوی دی دا څنګه چې غني بابا رباب نه دیوال جوړولی شي نو کولریج دقسې د دې نه محراب جوړولی شي نو دغه خبره کوي چې it was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves of ice. Sunny pleasure dome with caves of ice. کوم ځای کې چې نور وي هلته به د وورې داسې اثر نه وي کوم ځای کې چې نور ډېر زیات وي د وور هغه اثر به نه وي stately pleasure where sunny pleasure dome with caves of ice. sunny pleasure dome with caves of ice چې په هغې کې داسې غارونه وګدنه چې هغه د وورې نه د وورې غارونه خو د بره نه چې په کومه ګمبد جوړو نو هغه د نور د رڼاګانو نه جوړو لکه غني بابا نه وایي چې د رڼا مې د سپوږمۍ کړه د زهرا پستې غزلې خندا ته د تنظر ښکلي زر کې ګډېدلې زه ستاسو په اجازت باندې او ځان له په خپله یو لایسنس ورکو هغه دا دی چې د قبله خان کې بیا اوازونه کم دي دغه منګل وایس یو منګل ساوند منګل وایس منګل میجرز دغه یو ځل یاد کړي دي پکې چې داسې اوازونه خو د غني بابا په دغه کلام کې بیا یو پورا ارګینک هول مونږ ته ښیي دی کوم ځای پروت دی په خوب کې چېرته تللی دی او بیا په هغه خوب کې د دغه ایکسپیرینسز هغې له یو څومره اخیسته لکه دا کوم منظر دی تاسو وګورئ چې د سیند د سپینو شګو نه مې جوړ کړ یو محل هغه یو محل شو دا بل اوس دې محل کې اوس دې بهر وتی دی په دې باندې به پر نورو اپیسوډس کې بیا مختلف ځایونو کې چې کوم د غني بابا د اسکیپزم په حواله باندې دی یا د فطري دنیا نه د مادي دنیا نه د تښتېدو د فرار کوم هغې باندې به هم مونږ خبره کوو خو د هغې دپاره ما تاسو ته وایي چې د ټولو نه لومبی څیز هغه په شعوري توګه باندې د دې خبرې کوشش کولی چې زه به دې ته دا نه وایم چې دا څه ممکنه خبره نه ده دا به مونږ هغه یو ځای کې غني بابا نه وایي سمندر د خیش څوک گیر کی د منطق په کوزاڼی خیش سمندر دی او ته به هغې نه زه د منطق یو وړه کوزاڼی ده نو حسن وایي سمندر دی او منطق عقل یون فلسفه دا یو وړه کوزاڼی ده سمندر د خیش څوک گیر کی د منطق په کوزاڼی د غم باد د چا نیولې ټول د تلې او دړی د غم باد د چا نیولې ټول د تلې او دړی تلله دا سیر دی دا دوه سیره دی دا څلور سیره دی دا د تلې کار دی ټول د تلې او دړی خو اوس مونږ غم تلو د غم باد د چا تللی د غم باد څوک نشي تللی لکن چې زه ووایم چې زه دړی خفه یم یا 4 کیلو خفه یم یا 10 میله خفه یم یا 4 منه خوشحاله یم یا 3 ګزه خوشحاله یم دا مونږ ویلی شو نو د غم باد د چا نیولی ټول د تلې او دړی دا تلل او دا دغه کار دی دا دغه د څه ته چې مونږ ووایو چې د تلې کار دی د توازن والا قصه ده د غم نوی چې سمندر د خیش څوک گیر کی د منطق په کوزاڼی د غم باد دی چا نیولي ټول د تلې او دړی بل ځای بیا ورپسې غټ کلام دی چې د خود په میخانه کې ستا د څکلو شراب نشته چې د مینې ساز پې اورېدل ته هغه رباب نشته نو رباب خو شته هغه رباب چې کوم بابا یادي هغه نشته ستا نظر جدا نظر دی ستا جهان جدا جهان ځان ته وایي ستا نظر جدا نظر دی ستا جهان جدا جهان تا کې وینه د مجنون د ستا نصیب کې بیابان ستا مستی وخی ټوپونه په خندا د بوډۍ ټال کې د هلال په نری خط کې سرې شونډې د جانان
وی لیونیه دا ټول عقل زما واخله خو بدل کې راله راکړه یو قطره د خپل ارمان ستا د اوښکو نه قربان شم ستا دردونو ته پسخېږم چې په دواړو کې سرور دی د خوبونو د جانان تا چې مخ د دنیا واړو دنیا چغې کړې پاګل دی او تا تاوان کې ګټه وکړو مونږ په ګټه کې تاوان دا موضوعګانې دي تاسو وګورئ د فطرت نه دی څومره یو هغه د هغې هغه هورایزن افق او شفق د هغې څومره کلاو دی چې په شعوري توګه مونږ د دغې په شعور باندې دا مطلب نه دی چې مونږ پسې د عقل ډانګ راوالو دا ټول عقل زما واخله خو بدل کې راله راکړه یو قطره د خپل ارمان فلسفي ورته وایي چې دا زما ټول عقل واخله بابا ته وایي لیوني ته وایي خو یو ارمان یو قطره راکړه چې ستا څومره ښکلی ارمان دی او زما د عقل هغې ته نه رسي نو عقل نه یادوم شعوري طور کانشسلی دغه یو کوشش کولی چې مونږه بابا څه وایي چې په هغې باندې مونږه یو اعتقاد او یقین رومانوي انداز سره داسې وساتو چې دا څه وایي دا څیزونه دته ښکاره شوي دي دا دغه چې کوم محلونه جوړوي دی په خیال کې د جیلخانې نه چې کوم د جیلخانې خوب دی د دغه نظم عنوان خوب وینمه لمه که یې څوک راکي مانه نو دغسې که مونږ وګورو نو د غني بابا په کلام کې په هر ځای کې څنګه چې په قبله خان کې اخره کې د انګلیش لټریچر کو څوک سټوډنټس نو هغوی ته پته لګي چې په اخره کې پکې وایي چې دا کرټکس وایي چې د افیم خوړلي وه د افیمو شوقي و کالریج او دا نظم یې شروع کړی قبله خان نو چې کله دیو دو او په خوب کې دا قصه شروع وه دا نظم د پرسیوکو نو دغه وخت کې نوکر راغی او په څه وجه باندې دی راپاڅو چې راپاڅو نو دغه ټول هغه نظم وایي چې نیمګړی پاتې شو او د باوجود د دغه نیمګړتیا هغه د حسن او د سوپرنیچرل اسپیکټ د هغې چې کوم دی نو هغه ډېر زیات یو بهترین ښکلې زما خپله په خوښه نظمونو کې دی د هغه کالریج کرایسټبل شو یا دی انشنټ میرینر شو هغې کې د البټراس یو محاوره چې ته بیا وروسته جوړه شوې ده دغه ټول څیزونه تاسو ته مې وایم یاره چې لکه دې څیز سره څه بنده څه لږ ګوري نو بیا داسې لکه روټۍ سره چې سړی فروټ او یا سویټ ډش خوري چې په خپله هم ورسره څه کتل کوو که نه نو بیا د بنده د دې ماین دغه دروازې لږې کولو ښکاري نو غني بابا دغسې د خپل کلام چې دی د شګو محل که دی نو هغه په خپل ځای باندې یو کمپلیټ هول دی انکمپلیټ نه دی لکه قبله خان کالریج چې کوم نظم دی یا دغسې د جیلخانې کې چې غني بابا کوم خوب لیدی دی نو هغه هم په خپل انداز کې کمپلیټ دی مشترک پکې څه ایلیمنټ دی مشترک دا دی چې دغه چا راپاسو د قبله خان او نظم نیمګړی پاتې شو غني بابا باندې د سحر اذان شو نو هغه نظم ترې نیمګړی پاتې دی خو نیمګړی هغه نه دی نیمګړی ځکه نه دی چې هغه هر څیز یې کنکلوډ کړي دي نو د هغې نه پس د اذان شوی دی نو هغه اذان دی دا په دې رومانوي کلامونو کې دا خبره اکثر دي زما خیال دی زه به لږ رایاد کړم ځان ته Forlorn, the very word is like a bell to toll me back from thee to my soul self. یو لفظ چې هغه دا د شیلری که د کیټس دی اوس به زما خیر ذهن ته راشي چې یو لفظ راغی او هغې د چې کوم خوا زه تللی وم تاله واله تللی وم نو واپس یې خپل ځان نه راوستم Forlorn, the very word is like a bell. دا word forlorn وي دا داسې دی لکه ګنټي چې چاته ووهې to take me back to my soul self چې هغې زه واپس خپل ځان ته راوستم د ځان نه وتې وم په رومانیت کې او واپس خپل ځان ته راننوتم نو دغسې د غني بابا د جلخانې خوب وینم لمه که یې څوک راکړي مانا پروت یم سر میخې د خپل یار په زنګانه خوب وینم چې پورته په هوا لکه د باز شوم خوب وینم اوس په جیلخانه کې دی نو بهر وتوله خو چابي خو نشته د جیل خو دی په خپله وتې دی خوب وینم چې پورته په هوا لکه د باز شوم کېناستم په بام د محمود سترګې د ایاز شوم او پورته د خاموش زړګي نه خوږ د مینې ساز شوم او خرڅه مې په هورو کړه د ډمو زمانه پروت یم سر مې ایښې د خپل یار په زنګانه خوب وینم چې زه لکه لولکه په سیل ووتم
پورته د نرګس نه شوم پخوا د رامبیل ووتم او تو د سپینې غاړې د لیلا د امیل ووتم او پټ مې ورته ووی سلامونه جانانه پروت یم سر میخې د خپل یار په زنګانه او بیا وایي چې خوب وینم چې اخره کې وایي دا نظم بیا ډېر اوږد دی نو خوب وینم چې پورته لکه چغه د منصور شومه خوب وینم چې پورته لکه چغه د منصور شومه یا یو موټی خاوره وم یا لوی دریاب د نور شوم خو بانګ د سحرو شو زه راویښ شوم کرو کور شومه او خوب یوړه خوبونه را ژوندی شوه زمانه او وی پریوزه لیونیه تېروه دا جیل خانه دا څه وګورئ دې کې چې کوم د جادو هغه اثر دی بلکل هغه د مداریانو په شان کار بابا مونږ سره کوي چې د ځان سره مو چتوي او د ځان سره مو بس داسې وګرځئ یا هغه د بوډۍ ټالونو ته مو رسئ یا هغه د ستورو سیل را باندې وکړي خو په ویلینګ سسپینشن آف ډسبلیف چې ته دې ته تا شعوري توګه باندې په عقلي نه عقل انکار دی عقل ټول انکار دی عشق ټول سبمیشن دی ټول قبولیت دی نو دا به په عشق او عشق کې څه شی دی سبمیشن او سبمیشن څه شی دی چې شعوري توګه ته چاته ځان حواله کړي حوالګي ده پکې نو چې کله مونږ دغه ځان حواله کړو او دغه حوالګي وکړو او غني بابا ته خپل ځان مکمل داسې حواله کړو د هغه د کلام د کتو اورېدو په وخت کې د کتو په وخت کې چې نور څه داسې هېڅ څیزه مونږ باندې انفلوئنس نه کوي په مونږ څه تاثیر د بل څه نه او مونږ بالکل لکه څه ته چې مونږ وو چې یو نیوټرل سټیټ کې مونږ کیږو ورته نیوټرل خپله رضا پرېږدو نو بیا د دغې نه مکمل انسان محظوظ کیدی شي او د دغې نه سرور او لطف د دغې نه اوچتولی شو مونږ او دغسې د رومانیت په حواله باندې دا چې کومه دویمه فطرت ته مفوق الفطرت اثر بخل په دې باندې مونږ خبره کوو نو دا خبر هم لازمی ذهن لرازی چې دا به څنګه کوو فطرت ته مفوق الفطرت رنگ بخل دا څنګه ممکنه ده نو یو زه به تاسو ته دا په خبره وکړم چې دا د هر چا د وس کار نه دی ځکه هر کس غني نه دی که دا د هر چا د تسبیح الله د وس کار نو تسبیح الله به مو غني وي خو دا د د وس کار نه دی نو بیا ښه خلک زما په خیال باندې هغه دي چې هغه د غني بابا دغه کم انداز او کم رنګ چې دی چې په هغې کې کم از کم د مینې په یو داسې لیول باندې ځان ډوب کړي چې کم از کم دوی د یو سور ته نه غني بابا اوچت کړی او چې دویم سور اوچتونکي ته نه دغه کس وي په خپله چې څوک یې لولي څوک یې اوري څوک یې ګوري ډېر محفلونه مو کړل ډېر محفلونو کې کېناستو تاسو سره دا یو ذاتي خبره شریکوم چې کم خوند کم سرور د ښو خلکو په مجلس کې دی ښه خلک څوک دی بار بار پاره خبره مونږ ته غني بابا را یادېږي او که زه ښه یم بد دي څوک که زه بد یم ښه دي څوک ښه څه دي بد څه دي هر هغه څیز چې هغه انسان له بې ضرره سرور ورکوي لکه مونږ وګورو نو ډېر زیاتې خوشحالۍ په ژوند کې چې کومې دي هغه بې ضرره خوشحالۍ دي چې چاته ضرر تکلیف ونه رسوي د چا حق ونه خوري انسان چا له تکلیف ورنه کړي د چا انسان کردار کشي ونه کړي د چا انسان سره زیاتې ظلم ونه کړي او دته سرور ملو شي دا بې ضرره خوشحالي ده دغه بې ضرره خوشحالي د چا په نصیب باندې زما په خیال باندې زما په خیال دا بې ضرره خوشحالي د هغه خلکو په نصیب الله لیکلې ده چې چا د علم د پوهې یو شعوري کوشش کړی دی یو ښه مجلس کې ناست دی مونږ ته ډېر محفلونه ولیدل ډېر خلک هم ولیدل کم سرور او کم مزه او کم خوند چې
د امیجینیټیو د پړه لیکه خلکو ترمنځ موږ ته میلاو شوی دی هغه د دنیا په یو ځای کې نه دی میلاو شوی راته هغه نه په پیسو کې دی نه په موټرو کې دی نه په لارو کې دی هغه نه په جزونو کې دی نه په ښه خوراک کې دی دغه مومنټري غوندې څیزونه راشي او ختم شي او کوم خو خلکو صحبت کې چې بنده کېږي نو مونږ چې دا مبارکان دا ښه خلک یادو نو د دوی نه چې کوم دوی مونږ له کوم څیزونه الله تعالی د دوی په ذریعه راته عطا کړي دي د کتو اندازه د څیزونو د اپریزل د هغې د څه ته چې مونږ وګورو چې د نورو څیزونو سره موازنه کول نو صرف او صرف د دې خلکو د لاسه ممکنه ده بله دا خبره مې د سره شریکوله چې د خپل فیلډ په حواله باندې د ایجوکیشن په حواله باندې چې مونږ د یو ډېر عجیبه دور نه تېرېږو عزیز جان سره زما پروګرام دی عزیز جان ته وایم زه چې دواړه یو کس چپه شوي نو نو بس دا شی به روان وي دا به بلا لیکچر انشاءالله غني بابا باندې داسې به بیا مونږ په ایجوکیشن باندې بیا داسې زموږ چې کوم معاشرتي مسایل دي به زموږ دغه یو مشغولات وي نو ټوله هفته مونږ په دفترو کې او په کاغذونو کې او په میټینګونو کې او په خطونو کې او په لیکلو کې او په ایڈمنسټریشن کې دغه زمونږ د سات ګړی پکې د دمې او ګړی پکې دی چې د ځان په دې ستړي کړو په دې له دمه شو په دې باندې د تعلیم په حواله باندې زه دا وایم چې همیشه تعلیم ډیګري نه کوالیفیکیشن نه ایجوکیشن دا د انسان شخصیت سازی کوي شخصیت اوچتې کورسای نه دي غټ غټ پوسټونه نه دي لوی لوی موټرې نه دي په نه هره ګېډه هم کېږي په شلېدلو جامو هم کېږي په فقیره باندې کېږي شخصیت څومره لوی خلک چې تیر شوي دي نو د هغوی حواله د هغوی سوچ او د هغوی خیالي هغه دا وایي هغه فلانې دا وایي فلانې دا وایي فلانې دا وایي دا وینا د هغوی تاسو وګورئ دا بنده ژوندی ساتي نور هیڅ څیز د دنیا داسې یو طاقت نشته چې هغه انسان ژوندی وساتي ستا خیال ستا ژوندی ساتي او موږ چې ویلو چې مافوق الفطرت نو خیال څه شی دی ستا خیال څه شی ستا سوچ څه شی دی ستا فکر څه شی دی هغه څیز چې هغه یو ډیوه ده یو رڼا ده او هغه ملټیپلای کیږي هغه غني بابا یو ځای کې نه وایي چې یو خیش دی چې خورېږي ناخبره د خپل شانه ژوند ته پوست که جواب وایه مولا جانه هغې کې دغه خبره کوي چې دا فکر د انسان دا د خیش په شانتې خورېږي فکر د انسان تاسو وګورئ کن فیکون والا وګورئ چې هر دم هره لحظه دا کائنات خورېږي هره لحظه دا خورېږي څنګه خورېږي ډسکور خور خو مخکې نه دی د انسان فکر ورته هغه وخت ورسي نو هغه وخت کې دا د انسان په فکر کې چې راشي انسان په علم کې چې راشي په پوهه کې چې راشي ډسکور شي یو څیز خو شته خو زه ترې نه وم خبر نو چې څومره د فکر ښکلا خورولی شي نو زما به تاسو ته دا یو عرض وي چې د خیال او د فکر ښایستوالی دا خورول پکار دي څومره لوی خلک چې دي دا د خپل خیال د وجې نه ژوندي دي د دې د وجې نه چېرته څوک نه دي ژوندي چا ډېر غټ غټ عمارتونه جوړ کړي دي او چا غټ غټ ټرکونه او لارۍ جوړې کړي دي او چا ډېر غټ جایدادونه جوړ کړي فکر او خیال دا انسان هغه څیز دی چې دا دی ژوندی ساتي نو د بابا فکر باندې مونږه ځان ژوندي کوو ځکه چې خو ژوندی دی هغه له الله هغه مقام ورکړی دی چې دا خپل خیال په حساب باندې به هغه د راتلونکي د خورېږي به اسیز هغه خبره به د خورېږي اوس ډېرو مجلسونو کې داسې کښېنم خو ځان پرې ناغرضه کړو چې څوک خبره کوي نو یاره هغه غني بابا داسې ویلي دي داسې خلکو نه مو اورېدل چې مونږ حیران شو چې هلکه دی هم لکه دغه قیصه کې لکه څه خو یا د چا نه اورېدلي یا څه هغه ورځ څه پروګرام و نو هغې کې هم دغسې یو دغه وایي چې تاسو څنګه پروګرام وشو چې تاسو پکې ما ته وایي چې سر تاسو
پروګرام هم دغه که څه اوپننګ سرمني و زمونږ اکیډمۍ کې وي غني بابا ذکر پکې ونه شو نو غني بابا ذکر ته لږ وخت شته که نه ورېږه نو ما یو دعا به وکړو نو دعا هم څه وکړلې چې خوله مې سوال ته نه جوړېږي لویه خدایه خوله مې سوال ته نه جوړېږي لویه خدایه چې کوم ښه وي ته یې ماله بې دواره ته زما د محتاجۍ نه ښه خبرې زه به څه وایم چې دا راکه او دا را نو ما دغه د دعا باندې به د غني بابا دا قصه ختمه کړو او دا پروګرام هم اوس دا نه کافي و انشاءالله په بله حصه کې به مونږ کوشش کوو که خیر او ژوند و که ژوندي و او پرېښودلو چې د ښکلا پېژنګلو او د هغې اپریسیشن د هغې ستاینه کول د هغې په حواله باندې به انشاءالله که ژوند و خیر و نو مونږ به په 15مه حصه کې د رومانیت مونږ په هغې خبره کوو عزیز جان وایي چې دا چې ته لرې څوک زمونږ د پروګرام اورېدونکي ملګری به وي نو وایي هغه وایي چې د مرورو پې مستي راله د خدای اورې که بل نو د هغه ړومبې کله دغه کیسه که تاسو وګوره نو پخپله ورته کلیر وي چې یوازې زه بادشاه ومه په سر مې تاج د غم په خوا کې مې دلبره و ښایسته سترګې پورنم په غاړه یې امیل ښایسته د څاڅکو د شبنم نازکه نازنینه پاکه ښکلې لکه ګل تاسو وګورئ لکه اوس دا یو داسې منظر دی چې هغه ایډیویشن پکې کېږي او دغه کوم ځای چې تاسو یادوئ چې هغه ټول څیزونو باندې د خدای اورې که بل لکه دې باندې یو اولجنس تاسو هم دی او د اکثر پی وي په دې باندې چې رورو پې مستی راله هغه ټول محل کې چې څومره و نو هغې کې دا د خدای اور که بل نو د هغې دا مطلب نه دی چې ګینه دا میټافوریکل استعارې والا اور یادوي طبي اور نه یادوي چې ګینې اور یې بل که لکه مونږ اور یې بل که بلکل لکه حسن چې کوم اور بلوي دا هغې څیز ته حواله ده هغې څیز ته ریفرنس دی څنګه چې تاسو ته پته ده چې د پروګرام په اخره کې مونږ د غني بابا د منتخب کلامونو نه یو کلام ساده غوندې کلام ستاسو سره شریکوو نو د نن کلام عنوان دی په تیره دا دنیا خان د نن مه کوه غمونه د سبا خان د نن مه کوه غمونه د سبا ښه پوهېږي د په تیره دا دنیا د کر وخت کې د غوبل فکرونه مه کوه خوره وسکه حساب کتاب یې مه منه د تندي لیکلي نشي ګرځولی د تندي لیکلي نشي ګرځولی په ویرونو په جړه په واویلا د ځواني به همیشه نه وي نامرده څه رضا که د یارانو په رضا سبا بیا خدای د چرسیانو مسله ده ترېنه نشته زوروره مسله زړه له ټول اختیار د بادشاه ورکه سبا خدای خبر چې څه به وي سبا او راځه وخانده چې وخاندي غني هم راځه وخانده چې وخاندي غني هم ورله خوند نه ورکوي ځان له خنده که مهلت الله راکه نو د بل هفتې د ورځې پورې د بل خیالي د ورځې پورې انشاءالله ستاسو نه اجازت غواړو انشاءالله بیا به تاسو ته حاضرېږو تر هغې پورې په لوی الله سپارو د الله په امان